السلام علیکم ناظرین. نن زه تاسو ته د ډنګي ماشي په باره کې یو څو خبرې کول غواړم چې د دې نه احتیاط او د دې متعلق اقدامات کم ضروري دي. نو ډنګي وایرس اصل کې DNA وی ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 ټایپ 4 کې دا ته په سړي باندې راځي. د دې ډنګي وایرس د ملیریا سره یو شان علامات دي، لکه دردونه په دې کې، دردونه په ملیریا کې، سخت دردونه په دې کې، سخت دردونه په جوړونو کې پاږي کې، د سترګو شاته درد په دې کې، د سترګو شاته د کومي درد ساتنه ډیره ضروری ده. غنې لکه څنګه چې په برازیل کې په څه زمانه کې 23,74,522 کسان متاثر شو او په دنیا کې اوس هم سالانه 400 میلیون خلک د دې نه متاثر کیږي چې په دې کې په زرګونو او لکونو د تعداد وخت چې مړه شوي دي. دا ماشه په اصل کې په 16 صدۍ کې د افریقې او د ایجپت په ځنګلاتو کې د شادوګانو د وجې نه انسانانو ته راغلی دی. په پاکستان کې لکه څنګه چې په دنیا کې تباهي ده، دغه شان په پاکستان کې هم په مختلفو وختونو کې دې ماشي خپلې حملې کړلې او زموږ ډېر شي خلک متاثره کړلی چې په 2020-21 کې د دې نه په پاکستان کې صرف 48,902 کسان د WHO د شمار مطابق متاثر شوي چې په هغې کې 1429 یعنې 1400 یو کم 10 مړي شوي وو. په 2022-23 کې په پاکستان کې د دې نه 25,932 کسان متاثر شوي چې په هغې کې تعداد کم شوی او 62 کسان یعنې 62 کسان پکې وفات شوي وو. په 2023-24 کې د دې نه 1032 نه لږ سیوا کم او زیات په دې کې متاثر شوي دي، خو الحمدلله چې مړي کم شوي دي. په 2025 کې وس چې په دې کې 1620 کیسز تقریبا د ستمبر 25 پورې راغلي دي او نن سبا د پاکستان په دنیا کې 11 نمبر باندې دی. علامات د دې ډنګي ماشي دا دي چې کله په تا باندې دا علامات ښکاره شو، یعنې ستا بدن باندې مختلف قسم داغونه دي، ستانه وینه یا د الټۍ او قی درځي، یا د باندې دردونه شدید دي، زیات دردونه، یا دې په ګېډه کې درد دي، یا دې د ساه اخیستو دشواري دي پکې، نو دا علامې دي چې د دې مطلب دا دی په تا باندې د ډنګي یا د ملیریا اثرات دي. خو د دې نه مخکې چې ته کله علاج شروع کړې نو د ډنګي او د ملیریا د دوه ټیسټونه دستیاب دي، نو ټیسټ په وکړې چې کومه تبه ده، ځکه چې که فرض کا د ملیریا علاج په ډنګي کې وشي نو دا خطرناکه خبره ده. هلته کې کلوروکوین استعمالیږي چې هغه ښه ګرمۍ پیدا کوي او د وینې نریوالی ښه پیدا کوي، وینه زیاته بهیږي. دلته کې پیراسټامول او کالفال استعمالیږي، نو مطلب دا ده چې په دې وخت کې به ډېر غټ فکر کوئ. په دې کې چې کله پلیټلیټس د 1,00,000 نه کم شي نو دا بیا خطرناک صورتحال او ورو مریض خرابېږي. نو د دې وجې نه پکار دي چې پلیټلیټس موږ د 1,00,000 نه 4,50,000 پورې وساتو. دوايانې په دې کې کلفال او پیراسټامول ټایپ پاوډر او دا ډیزاین دوايانې ډېرې ښې دي او اسپرین ټایپ پکې بدې دي. پکار دا ده چې په دې کې ویټامین B12، ویټامین C، ویټامین K د WHO د وینا مطابق زیات استعمال کړی شي او په زیات تعداد کې لیکوډ سیزونه وخوړی شي. 1923 نه دا ویکسین د ډینویکزیا او اورینګا په نومونو کې دستیاب دي، د نه علاوه نور هم شته، خو دا پکې ډېر مشهور دي. دا ډینویکزیا د 9 والا د 16 سال د عمر پورې کسانو لپاره کار دي او اورینګا د 4 والا د 60 سال پورې کسان او انسانان استعمالولی شي. اولنی ریسرچ په دې باندې SLU والا کړی و، سینټ لویس یونیورسيټي SLU. دا د دې لپاره مشهور ده چې دې په ډنګي باندې ډېر بهترین او قابل عمل کار کړی. په دې ډنګي وایرس کې احتیاطي تدابیر د اختیار غواړي چې په علاقه کې صفا ماحول وي او کپړې صفا وي، مچرداني وي، مچرمار سپری کم چې ماشي مړه کوي هغه سپریګان پکار دي او د دې نه علاوه په خوا او شا ګندګو، نالو، تالابونو او ډنډو ځایونو کې په کوم ځای کې چې اوبه ایسارېږي او وښې کېږي په هغې کې، نو دغه ځای د ډنګي لپاره محفوظ مقامات دي. د ډنګي په صفتونو کې یو صفت دا هم دی چې دا په نور ختو نه 2 غنټې وروسته او د نور پریوتو نه 2 غنټې مخکې داخلېږي، یعنې د نور ختو نه 2 غنټې وروسته د بهترین ټایم د چیچلو دی. دې کوشش کوي په دې وخت کې ډېر تیزي. د مختلف شکلونه دي چې کله په بدن باندې تور سپین داغونه د عام ماشوم یو خاص کې غټ دی، کله د په خېټه باندې سره نښي، کله په باندې سره نښه مخې ته ومي او خوله کې یو ټیوب هم د ستنې په شانتې یو نری غوندې ټیوب وي، لکه سړی و چې د په خوله کې ستن ده.
ډېر چل په دغه وخت کوي خو کله نه کله د شپې هم چل کوي د شپې چې پرس کوي چل کوي نه درانه په پناه ځای کې لکه کوم ته چې تاسو په بدن من تیاری د دغه ځای چې او د قضیه باندې بیا نری نری ګولې راوږي او ګریږي د دې علاوه د ډینګي شکلونه په دنیا کې نور هم شته چې پای کې ټایګر ډینګي هم ډېر خطرناک دی چې دا غي نمبر واقع کی او شکلونه هم بدللی په زمونږ په علاقه باندې چې کوم مشهور دي دا غي شکلونه دا ډیزاین دي چې د دې امونه خاص کې غټي داونه په تور سپین داونه په سره داونه په د چاخېټ ډېر رسي دا ډېر د ماده مچرنه او د ماده ماشینه کوم چې زنانه ماشه وته ویل شي د داغینه زیات خوريږي د ټول نه زیات متاثر کیږي او پازیټیو والا او نیگیټیو والا ګروپونو والا کسان د دې ته زیات ریزिस्टेंस او ایمونټي پاور نه جبکې د بلډ A ګروپ والا د لپاره د ریزिस्टेंस او ایمونټي پاور لري دا د ځان بچ کولو کې حکومتي ادارې عوام او میشن دي جذبې پکار دي غنینو د 2022 په شانتي لکه څنګه چې 7.8 میلیون د دې نه زیات کسان د دې متاثر شو او حکومت پاکستان په صرف 2022-21 کې د دې لپاره 7.8 والا د 7.9 مچردانو پورې په علاقه باندې تقسیم کړی دي خو چونکې د میشن د جذبې د کمی او زمونږ د غفلت د لاسه په علاقه کې د سامان کمیږي او پیسې د نور خلکو جیبونو ته ځي که فرض کا پبلک اویرنس نوي او میشن د جذبه نوي نو د دې نه به خلک ډېر متاثر شي او د یو عذاب په ځای به بل عذاب راشي لکه څنګه چې په سیلابي علاقو کې او په باراني علاقو کې د ډینګي او د ملیریا زیاته خطر نو دغه شانتي په 2025 کې سیلابونه هم راغلي او بارانونه ډېر شوي دي او د دې د ټول خصوصي میاشتې دي د جولای نه والا د نومبر پورې په دې منځ کې د پیک وخت ده په دې وخت کې د خپل چچل ډېر زیات کوي او داسې نه چې خدای نه کی په 2025 کې مونږه بیا هم د بل افت مخې ته شو لکه څنګه چې وړاندې په مونږ باندې افتونه شروع دي څنګه چې وړاندې په مونږ باندې عذابونه شروع دي کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې کله په بل شکل کې نو خدای نه واسطه چې روان شکل د ډینګي او د ډینګي تر په شکل کې شي ځکه چې ډېر خطرناک او ډېر تکلیف ده تبله نو موږ په کار دي چې موږ هم د یو شهري په حیثیت باندې لکه څنګه چې حکومت مختلف وختونو کې اډونه کوي او خپل محکمو ته د پبلک اویرنس لپاره لیټر لیږي اگر که څوک عمل کوي او کوي ځکه چې بعض ځینو کې مخې ته خبره پیښه شوې ده چې بعض افسران خط لردي ټوکلې ته تاوږي او هیڅ عمل پونه شي او دغه په سلسله کې هر نوع معلومات یالي نو هیڅ نوع معلومات ځکه نه ورکوي چې هغه څه کړی نه زمونږ د خلکو د ډېرو خلکو جذبې دا دي چې موږ سهار پاسو او د مسعودانه پورې صرف د ځان په باره کې لګیو نو زه به په دې باره کې یو شعر تاسو ته وایم چې خدای تل دې ژوندي خلک د کارو خدایا تل دې ژوندي خلک د کارو په تیرو کې چې عالم ته خیلارو او شملې پورته کامیابي په نصیبي شملې پورته کامیابي په نصیبي هغه خلک چې د بل راځي په کار او بد نصیبه هغه خلک چې دا وایي بد نصیبه هغه خلک چې دا وایي محمد صلاح الدین هسې وزګارو د زمونږ ډېر نظریې دا دي چې موږ سهار پاسو مستونه پورې صرف چې څوک د کار خرګي موږ وایي دا پیروزان له وزګار دي او په خپل دغه دود کې په خپل دکانداري کې په خپل ځمېداري کې مشغول یو اگر چې د احادیثو په رڼا کې چې یو سړی سهار پاسي او د مسعودانه پورې د مخلوق خدا سره خنو کړي نو گویا کې د تمام عبادت تمام ذکرونه کړلي خدای ګناهګار پاتې دي زمونږ دیني پیغامات خدا دي چې من آیا فکانما آیا الناس جميعا چې یو سړی ژوند کو چې یو انسان بچ کو نو گویا کې د تمام انسانيت بچ کو او د تمام قوم ژوند کو نو د SLU سېنټ لوئس یونیورسيټي د تحقیق مطابق سره زمونږ په خپل موږ په کدي چې د ادارو او د حکومت نه علاوه په خپل باندې خپل نالي خپل کوڅه خپل کوټه خپل تراغونه خپل علاقه صفا وساتو ځکه چې دا زمون په اولینو پرایزو کې شامل دي د پښتنو ته او تمام مسلمانانو ته درخواست دی چې په دې کې چونکې د SLU مناسبت سره او وایي چې د تحقیق لري چې د دې د بچاو د ټول نه غټ صورت ده چې خلک په خپل بچاو کوي ځکه چې هر ماشي تر رسیدو او هر ماشي مړ کول او هر ځای ته سپرې لګول د ډېر ګرانه خبره ده او که په موږ کې د اویرنس نه او که موږ چونکې د خپل ذمہ داري ونه کړو نو لکه څنګه چې دنیا یې ډېر د اپتونو سره د ډینګي او پته مخامخ وه دغه شان به موږ خدا نه خواسته موږ بیا یو بل افت ته او یو بل عذاب ته مخامخ شو